ابواب الحدود دا ابواب دی په بیان دی حدودو کې. حدود جمع دی حد. حد چې شته چې دی الله تعالی ولا کومې سزاګانې څه دي دا په خلکو باندې جاری کول دي د حدود نه ایلی شي. باب لا يحل دم امرئ مسلم الا في ثلاث. دی باب کې دا وایي چې د مسلمان سړي وینه تویول دی قتل جایز نه دی سوا د درو وجونه. کله درو وجونه یوه وجه په سړي کې وموندلی شي که نه هغه مسلمانو بیا څه شي هغه باندې به حد جاري شي بس بیا به مړ شي. وبه قال حدثنا احمد بن عبد قال انبا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابي امامه بن سهل بن حنيف ان عثمان بن عفان اشرف عليهم. کله دا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ بني سبعی خلق تو کن عبدالله بن سبا کوم فتنه سود رول یهود جنټان دو دی عثمان غنی رضی توشی وو او په درویغو باندې بس خبر جوړی کړی وی کنه نو بس دوسو کله غیر چپره محاصره و چول دی کور نه ندیونه کور کې پناه خستی و نو دیواله نو تر جواد شو کنه فسمعهم وهم يذكرون القتل غدي قتل خبر کول سنن پریدونه قتل کولی وخت رسیدلی دی. فقالوا تيش إنهم لا يتواعدوني بالقتل فلم يقتلوني. سدوخ متى دي قتل دم كي ممكن ركي خبري رتكي خو قتل نكرم او دل خو خبر دادا كان وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما في أنبر الإسلام داور جليد لا يحل دم امرئ مسلم إلا في احدا ثلاثن. درې وجونه د یو مسلمان سړي وینه جایز کیږي د هغه وجنه نه کیږي. رجل زنا وهو محصن یو هغه کس دی چې واده شوی شادي شوده وي او زنا یې وکړه ثابته شوه پې سره د ګواهي او بینې نو فرجم هغه به څه شي رجم شي بس د قتل وشو که نه محسن دواړه ویلی شي. او رجل قتل نفسا بغیر نفس یو کس دی بل کس وژل وژل بغیر د څه وجې نه نه څه قصاص و نه څه وجه وه ظاهره د څه اوس به دا پکې چې کولی شي قتل کولی شي قصاصا. او رجل ارتد بعد اسلامه یو کس د اسلام نه بعد خدای دې مکي چې شو بېدینه شو بل دین ته واوښته فوالله ما زنیت فی جاهلیت ولا فی اسلام. که د زنا خبره یې که نه جاهلیت نه ترونې سنن اسلام ژونده پورې ما ژوند تېر کړی دی دواړه ژوند ده ښه ما زنا نه ته کړې تر نن پورې په څه وجه تاسو مانه ګیر چاپېره ګیره اچولي ده. ولا قتلت نفسا مسلمة که څه ثبوت د سره یې راوړی که نه ما خو اوسه پورې د یو مسلمان سړي وینه نه ده توی کړي څوک مې قتل کړي نه دی. ولا ارتددت منذ اسلمت یا ولا ارتددت منذ اسلمت تر څو چې ما اسلام راوړی دی که نه اوسه پرې ما نه د ارتداد ولا کار نه دی شي. اخر وجه څه ستاسو زما قتل خبرې کوئ خو چې شي زه قتل شم زما څه ګناه ده. وبه قال حدثنا علي بن محمد وابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله وهو ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. چې کوم سړی دا کلمه وایي که نه د هغه وینه جایز نه چې توی دي شي الا احد ثلاثة حد درو کسانو کېږي نفر نفس بالنفس چې یو کس د بل کس په وجې باندې قتل کړی شي قصاصا که نه نو هغه خو ځان ته خبره ده. والثیب الزانی یا والثیب الزانی ویلی شي چې سیب وي او زنا یې کړي سیب څه معنی شادي شده. والتارک لدینه المفارق للجماعه بل هغه کس چې دین پرېږدي د مسلمانو د جماعت نه وځي بل څه ځان واړوي که نه یهودیت ته واوښته نصرانیت ته بېدینه شو مرتد شو ملحد شو. اوس ښایي چې باب المرتد دی عن دینه دا باب دی په بیان د مرتد کې چې د دین نه واړي. مرتد چا ته ویلی شي هغه کس چې د اسلام نه ارتدادو کې واپس لاړ شي که نه ارتداد ته ځکه ویلی شي چې لکه یو شي نه پوشا شي که نه نه د شي ته دام څه کېږي پوشا کېږي د اسلام نه. نه که یو سړی د څه شعبې د وجې نه
څه وجې نه چې شو مرتد شولو خدای دې مکي نو هغه باندې بیا دې دوباره اسلام ولا عرض کول مستحب دي په تو وی چې اسلام ته راواړه او څه شوبه مو به یې هغه بې لرې کړی شي او دا دعوت صرف مستحب دي 3 ورځې پورې به بند کړی شوي جیل کې که اسلام یې راوړو خو ټیک تقریبا به قتل شي او که ښځې یې که نه نو ښځې دپاره خو بس دا مسله د زرمشا دپاره به جیل کې ایښې شوي وي جیل نه به نه راوځي وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأ سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت پیغمبر علیہ السلام فرمای چې من بدل دینه فقتلوه کم سړی چې دین خپل بدل کو کنه نه قتل کوي وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشرك اشرك بعدما اسلم عملا حتى يفارق المشركين الى المسلمين چې مشرک کس د اسلام نه بعد شرک وکړو نو کم یو عمل کوي کنه خدای تینا نه قبلې تر څو پرې د مشرکینو نه او مسلمانو ته بیله شوي نه وي څه معنا شرک ولا کارونه پرېږدي که چېرته د مشرکینو په علاقې کې اوسي نو هلته نه د هجرت وکړي ځکه چې دارالکفر هلته کې چې کله اعمال سړی نشي قیمول فرایض و واجبات ترې نه پاتې کېږي نو هلته نه هجرت کول خو بیا واجب دي که نه او دا هم پکې ضروري ده څه په خپل عادت کې او په خپل لباس کې او په خپل تهذیب و ثقافت کې هم او معاملات او عاداتو کې به د مشرکینو نه ځان بیله کې مسلمانو په سټایل به ژوند تېروي ځکه چې کوم کام سره تشابه کوي سړی بیا د هغې قوم نه به بیا شمرلی شي باب اقامت الحدود دی باب کې ښایي چې د حدودو قیمول څه دي دا ضروري شی دی لکه څلوېښت ورځې یوه علاقې باندې باران وشي که نه نو هغه دو دپاره دومره بهتر نه دی لکه د یوه حد قیمول بهتر دي ځکه چې کله کوم ملک حدود قایم کیږي که نه د الله تعالی ول احکام به ژوندي کیږي د الله حکم څه کله ژوندی شي او بیا خو الله وعدې کړي چې تاسو باندې زه د اسمان او ځمکې دروازې به راکولوم بیا به خدای برنو ورئ او څه به وي سبزیانې بیا طرف ته به هریالي وي که بیا چرې د الله د حد اماته وشوله ژوندی نه کړلی شو نو بیا خدای پاک هلته کې جدب راولي که نه هلته کې به څه شي بنجر شي ځمکه قحصلي راځي نو ځکه وایي چې د یو حد قیمول دي 4 ورځو برانه نه بهتر دي ځکه چې حدود قیمول دا برانه راکنش کول دي وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سيد بن سنان عن ابي الزاهرية عن ابي شجرة كثير بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله عز وجل وبه قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبأ عيسى بن يزيد أظنه عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا يعني يوما سليخ رزبران أفضل دي وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحد آية من القرآن کم سره د قرآن دی آیت نه انکار وکړو فقد حل ضرب عنقه د هغه د ورمېږه وهل حلال شو ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه چې کوم سړي کلمه ووایي مسلمان شو نه تر څو پورې چې د درو کارونو نه یو کار یې نه وي کړی نو یو سړي ته هم نه دا حلال چې د هغه وینه تاله کړي ها څه کله د یو حد والا کار وکړو نو بیا به دا حد په دې قیمول شي وبه قال حدثنا عبد الله بن سالم المفلوج قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد
عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبادہ صاحب روایت کی چې پیغمبر علیہ السلام فرمای اقیم حدود الله فی القریب والبعید، دی الله حدونه قیموي کا رشتہ داری او کا پردې سړی وي، نږدې وي دته او که لرې وي د نه، او دې ته به نه ګورې چې دا د دې قوم دی او دا د دې قوم نه دی، نه بس الله حد کې ټول برابر دی، چاهې هغه رشتہ داری او که بشته دار وي. ولا تأخذکم فی الله لومة لائم، ولا تأخذکم فی الله لومة لائم، کله چې دی الله والا حد کوي مو تاسو باندې خل خبرې کوي، تاسو باندې پروپیګنډي کوي، د دې چا د ملامتۍ نه اونه یاریږي، که څه د چا ملامتیا تاسو په دې اونه بلګي چې سبا دپاره د الله حدم پرېږدوئ. باب من لا یجب علیه الحد، دی باب کې ښایي چې کله سړی مرتد وي، زندیق وي یا کافر وي، جهاد کې برسرې پکاري مسلمانانو خلاف، هغوی چې کې شیطان دپاره لړاو کېږي که نو مسلمان خو د رحمان دپاره لړاو کېږي، نو هلته کې د کافر قتل کولی شي. همده شی ته ښځه شوله، بچي شو د کافرو، هغه به قتل کولی شي کله میدان جهاد کې وي، او د مسلمانانو کمې کوي، نقصان وله رسوي. که به داسې نه وي کورونو کې یو څه شرکت پکې نه کوي، نه مشوره ورکوي، نه وله اسلحه ورړي، او نه څه امداد کوي، بس ځان ته کار لري ژوند سره، نه د شی ته ماشومانو ښځو ته به تعرض نشي کولی. همده شی ته که د هغو راهبان وغیره یي که نه خپل عبادت سره کار لري، خپل مذهب او صومعي او ګرجي ګردوارۍ سره، نه هغو باندې هم څه اشو پشو نشي کولی. که به یو کس دغو شیانو کې څه لري، ګوته لري، بیا به هغه ته سخته سزا ورکولی شي، قتل کولی به شي. نو میدان جنگ کې خو څه پته نه لګېږي، خو که میدان جنگ نه بعد څه کسان ونیول شول د کفیرو او سر نه تسلیموي، لکه څنګه بنو قریظه والا خلک نیولی شوي وو، چې کله دونه پیغمبر سم ګیرا واچوله، نو سعد بن معاذ صاحب په حکم باندې دا ټول رکوش شول که نه، د کیلو نه کیلې خالي کړلې، نه کې به کوم یهودیانو نه سړیان که نه هغه خو قتل کړی شو که نه، ښځې وغیره ماشومان دا پکې غلام جوړ کړلی شو. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظي يقول دوائی چې ما عطیه صاحب نه دا خبر اوریدلی ده، یقول وای عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظه، یوم لپس چې کله راشي کنه جنگ کې نبی وته میدان جنگ ولا ورځ ویل شي، ښایي یوم لپس یوم بدر ویل شي وته کنه، یوم من ایام الله عذاب ورځو ته ویل شي، لکه موجود پاتې وي د یوم. نه دا وایي کنه چې عرضنا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم قریظه، د قریظه جنگ څه شوی و، قریظه خلاف، په دې کې مونږ پیغمبر اسلام ته ورپېښ کړلی شو، فکان من انبت قتل، چا چې لاندې ویښته شوي و دا قتل کړلی شو، بالغ علامه وي که نه، ومن لم یته او چا نه وشي خل سبیلو، پیغمبر صلی د هغه لار کولاو کړله، یعنې بس هغه نه قتل کېږي، بیا که نه مشوم کې شمرلی شي. فکنت فی من لم ینبت، زه په هغو کسانو کې وم چې زما د ویښته نه وشنه شوي، فخل سبیل زما لارې پرېږدوله. نو مسله اصل کې دا ده که نه چې دغه عورت رامنډول هغه ځای کې ضرورت پیښ شي که نه چې پېژندګلي نه کېږي او ګیرې میره څه ظاهر علامت نه وي که نه، خو چې د ویښته راشنه شي دا د دې خبرې علامه ده چې دا سړی بالغ شوی دی، صحیح ده که نه، نه د دې دپاره او کتلی شي په قدر ضرورت کتلی شي، د دې جواز شته، نه د دې دپاره و. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأ سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظي يقول فها أنا ذا بين ظهركم وسم تاسو سره یم، کنه د شی ته مو ملام شوي وه، بس 15 سال د سړی ورسېږي خاصې بالغي، کله کله عمر نه معلومېږي، کله کله یو کس وي دومره زیات عمر ولري خو کم عمر وله لګي، ویښته مې یم کنه د ګوره یم، دی ګوره مې نه، ها اومه ګوره دغه یم، ها خو خلک کله پښتو کې وایي فها تنبیه د پاره راځي، توجه حاصلولو د پاره، attraction of the attention. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو معاوية وابو أسامة قالوا حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال
د ابن عمر سے وایي که نه چې عرضت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم احد جنګ کې کله چې مونږ وکتلی شو که نه پیش کړی شو وانا ابن 14 سنة زه 14 کالو فلم یجیزني ما له اجازت نه کوره نو بالغین ورکې بوتلی شي عموما غیر بالغ افراد نشي بوتلی وعرضت علیه یوم الخندق به د خندق جنګ چې و که نه دې کې به یو کال شوی و که نه زه چې کله پیش کړلی شم هلته کسان بیا کتلی شي چې دا د مجاهدین دي بس ګډو په شان دي خو جهاد نه کېږي چې ورځا په ټوپ پې وها ورځا پې هلکه ورځا پې هلکه خبره نه ده ډېر سوچ سمج سره جهاد کېږي کسانو پکې ګوري کم کس دي لایق ته او کم کس دي واستولی شي نو ځکه زه پکې وکتلی شم که نه وانا ابن 15 سنة 15 کالو فاجازني بيرلا اجازت راک قال نافع مولا فحدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافتي چې دا خبره به عبد العزيز صاحب ته بیان کړی دی هغه خلافت زمانه عمر بن عبد العزيز خلیفہ راشد و دیم فقال نغوی چې هذا فصل بین الصغير والكبير بس 15 کالو خدا د صغیر او کبیر منځ کې فصل د شړې 15 ته ورسي بس کبیر شو دا اوس ته جوړ صغیر نشي صغیر دی کو سمرله باب الستر علی المؤمن ودفع الحدود بالشبهات دی باب کې دا خای مسلمان سړی باندې ستر کول پکار دی سو پر معاملہ چې قضیه ته نه رسیدلی کنه عدالت ته نبی خو دې پټ کړی شي کوي ور عدالت ته افشا شو به دی هغه متعلق سفارش کولم جرم دی چې جرم ثابت شو کنه دی هغه متعلق سفارش کول دا جرم دی نه بکای اوس خو معاملہ افشا شو کنه دی باندې حد کې مولو ضروری دی او کله کله شبهه راشي کنه شبهه دی وجنه به حد شي کم دی کنه دا ختمی کی الحدود تندرع بالشبهات چې پکې شک پیدا شو شبهه پکې پیدا شو کنه وجه نه به ختمیږي دا پکېږي بیا اندفاع وشي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة خدای بدم شکی مستر ساتي وبه قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا وكيع عن ابراهيم بن الفضل عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا مدفعا ترسو چې د دفع کېدلې څه وجه یې که نه به یې دفع کوئ څه معنا چې څو پرې امام حاکم ته دا خبره رسېدلې نه وي صحیح ده که نه که یو ورې خبره افشا شوه که نه بیا خو بس افشا شوله یعنې په بېله ځان دې شی وکتلو که یو ورې ګواهان وکتلو بیا خو نه کېږي بیا چې شي ته یې بې پټه کړي بل بې څنګه پټوي دا خبره بیا خو نه شي پټولی خبره خو بیا ښکاره شوه خو یوازې که یو شی ومندي بیا خامخا په چا خبرې مه ورتړه یا ورپسې بل کس ولګوي چې راځه هلته خو یې کس یو شي له اړم دی راځه چې راشو څلور واړه پې ښه شو ګواه شو داسې خو کولی شي خو ما دې کوي دا کار څه دپاره ضرورت چې څلور کسانو اتفاقا پې نظر نه غورځي او نه داسې شته تور پسې ما لټوه ګواهان وبه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن قاسم قال حدثنا محمد بن عثمان الجمحي قال حدثنا الحكم بن ابان نكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر عورة اخيه المسلم کم سره د مسلمان سړي ستر پټ کو ستر الله عورته یوم القیامه الله به دې پټ کی ځکه دې هډیر غیبونه دي او دا خلک کوي کنه دلته یو سړی په شي لګیا ل راشه راشه الله زر شدي خورشه ست تماشا شروع د فلم لګیا دی فلم سٹارټ شوی دی ومن كشف عورة اخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفزحه بها في بيته تر دې چې کور کې بناس وي خو خدای به وشرمي کور کې د شرموالي سمانا دي چې کله څوک په یو عیب کې اخته وي څه ګناه کې ته پې خوشحالي ګمه چې ما که نن خدای ذلیل کې چاري کیدای شي چې تا پکې ذلیل کې غلط شعر کې عافیت ورکړي نو دا پکې کیدای شي که نه